मौला न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये دا مرګري تپوس کړی چې درس قرآن یا د حدیث مبارک په درس کې دا دغه چې کوم دی نو هغه څنګه دی ذکر کول دا نه دي کول پکار، ځکه چې د دې درس قرآن یا د حدیث درس دا اوریدل پکار دي. نو چې دا اوریدل پکار دي دا به هلته کېږي چې تا ورته غوږې ښودلی. نو دا د قرآن درس هغې ته غوږې ښودل اورېدل ډېر ښه دي، ثواب دی پکې، او د حدیثو درس هغه ډېر ښه دي، ثواب دی پکې. نو چې ته ذکر کوې نو هغې ته به ستا توجه نه راځي. لکه تعلیم کېږي مجلس کې، نو تعلیم خو یو څو منټه په ګنټو خو نه نو تعلیم ته غوږ کېده. تعلیم د پیغمبر علیه السلام احادیث دي، نو د دې وجې نه هغه وخت کې هغې ته غوږ کېده، خپل ذکر بیا وروستو کوه. تعلیم خو زیات نه زیات 15 منټۍ 6 منټۍ نو هغه اورېدل پکار دي، دغه وخت کې ذکر کول نه دي پکار. دا ملګري ډېر ښایسته سوال کړی دی. الله پاک دې دا جذبه موږ ټولو ته نصیب کړي چې ما په مختلفو ځایونو کې ډیوټي کړې ده او 7,000 روپۍ رشوت مې اخیستی دی. هغه کسان راته نه دي معلوم، ډېر وخت وشو، اوس څه وکړم؟ دا څومره پیسې چې تا اخیستې دي دغه پیسې به راوالې، دا به د هغوی د طرف نه صدقه کې، خپل طرف نه به نه صدقه کې، تا ته د صدقې ثواب نه میلاویږي. ستا به غاړه الله پاک په دې طریقه خلاصه کړي چې دا پیسې به صدقه کې چا د بې خیراتي ورکې. الله پاک به الله نه به وغواړي چې خدایه دغه وخت کې زه ناپویه وم، زه خبر نه وم، د دې جرم ما ته معلوم نه و، اوس چې خبر شوم الله پاک هغه ما ته خو کسان نه دي معلوم، نو خدایه د دې ثواب ته هغوی ته ورسې، نو ستا غاړه به الله پاک خلاصه. د جومات بجلی د غله کونډو بجلی وي، هغې کې امامت کول څنګه؟ امامت ځان له عمل دی، او دا د کونډو بجلی دا چې کوم دی څوک یې کوي نو مجرم هغه دی. ته به پې خپله غاړه خلاصه کوې چې وایي دا حرامه بجلی ده او دا بجلی د یو سړي نه ده، دا د کل قوم بجلی ده. د یو سړي نه که د غلا وکړه او خدای توفیق درکړو نو واپس به یې کې وته معافي به ترې وغواړې، کل قوم نه به څنګه معافي غواړې؟ حدیث شریف کې راغلی دی وی کوم سړي چې غلا کړي دی یو سړي نه، د هغه په دې ولو په منځ کې به جنډه لګېدلي، هغه غلا بیا په دې ولو باندې پرته او الله دې امان وکړي د قوم نه غلا کړي نو د هغه د لویو بولو اندام کې به جنډه ورننه ایستلی شوي او ولاړه وي. نو شرم هم، ذلت او رسوایي هم او عذاب هم. نو د قوم د بجلی دا د یو سړي نه ده، دا د وزیر اعظم صاحب هم نه ده، او دا د صدر صاحب هم نه ده، او دا د بجلی د وزیر هم نه ده، او دا د وابډا د چیف هم نه ده، او د اکسین او د فلاني هم نه ده. خلک وایي ما ته وایي د سپرډنټ صاحب اجازت کړی دی، ما ته اکسین صاحب اجازت کړی دی. تاسو به مو اورېدلي دا خبرې. دا د اکسین بجلی نه ده، اکسین دې تاله د خپل جیب نه 100 روپۍ درکړي، 100 روپۍ درکړي. دا زما ستا د پاکستان د بر سر نه کوز سره پورې چې څومره پاکستانیان دي د هغوی پکې حق دی، دې ته د قوم مال وایي. نو دا د دې نه بلکل ځان وساتئ. هغې ته ووایه چې بلکل دا ډیوه پکې بله کوي خدا پکې مه بلوئ، شمع پکې بله کوي خدا پکې مه بلوئ. او هغې کې هغه رڼا ته چې مونځ کوي په حرامه رڼا کې ولاړ دی، حرام پکي ته، حرامې بجلی ته. نو چې هر څه حرام شي نو هغه اوبه چې راوځي هغه هم حرامې دي، پمپه پکې اوبه پکې راوباسي هغه هم حرامې، اودس هم په حرامو، لمبل هم په حرامو، رڼا هم حرامه. نو پاتې پکې څه شو؟ هېڅ پکې پاتې نه شو. نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. که ګنجایش کېږي نو بل ځای کې د سړی که امامتي عالم امامتي کوي ورته اول غاړه خلاصه کړي، او که دی بل ځای ته تللی شي نو ډېره ښه ده چې بل ځای ته لاړ شي، دغه ځای نه ځان بچ کړي. که دونه جذبه مونږ کې پیدا شوه، تاسو خیال ته راله دونه جذبه مونږ کې پیدا شوه چې په دې لحاظ باندې مونږه قوم ته خبره وکړه او په ښه نیت باندې مو وکړه
او دا مو ته وي چې بهی زه ستاسو د امامتي نه کوم ځکه تاسو هر څه حرام دي هر څه به سمدمي خو که ما امامتي پرېښوده نو بیا ول اسرار مولي صاحب راځي بیا دی ورته مزه پیدا کوم مړه داسې پاګل دی دا مولا خیال کې م راځي نو که دغسې بل مولا ته ورچې هلکه امامتۍ ته راشه ولې تاسو خو مولا وو که نه خو یاره دغسې خبرې کوي بس زه د هغه نه م سیوا مړو درځم نه ځه خپل کار کوئ ولې حرام کوئ نور ګناهونه لږ دي چې تاسو ما په ګناه کې مبتلا کوئ ولاړ به مانځه ته یو ولاړ به په ګناه کې یو ولاړ مانځه ته یو او په ګناه کې به یو نو د دې کوشش وکړئ نه ځان ساتئ ټول ملګري دي که د چا کورونو کې مې کونډې مونډې مه استعمالوئ دغه ځان له ولګوئ میټرو لګوئ چا نه بجلي راواړوئ لږ غوندې خرچه ده او هغې باندې تاسو ځان له قبر او اخرت هر څه تباه کوي الله دې موږ ته معافي وکړي دا یو ملګري تپوس کړی څوک ووایي چې ما 10 زره که 10,000 روپۍ مې وګټلې نو په هغې کې به 500 صدقه کوم لیکن هغه 2-3 لاکه قرضدارې وي نو د ده را صدقه کي قرض نه دی نظر منلی دا صدقه هم نه ده داسې عامه صدقه نه دی نظر منلی دی دی چې 10,000 روپۍ وګټي اول به 500 روپۍ ورکوي دا پې واجب شو د هغې نه پس پک چې کوم دی نور کارونه پکې که قرض پي که چای راوړي کور ته ډوډۍ راوړي که اوړه راوړي دا یې نظر منلی دی او چې نظر یې ومنو نو دا به خامخا ورکوي اوس پې پړ دی داسې نظرونه مه منئ خلکو ته وایې چې داسې نظر مه منئ چې بیا سبا له پې ستومانه یې خبره پوه شوې داسې نظر منئ چې ستا په وس کي خبره پوه شوې داسې نظر منئ چې ستا په وس کي او د نظر منلو ته څه ضرورت دی سبا له یې کولی نه شي ما خوږ دیګ منلی دی خوږ دیګ مې منلی دی اوس بس وختي مې یو کس وي وی چې دیګ مې منلی دی اوس هغه دیګ دا لوڼو ته مې سوال جواب کړی دی مې نه ته خوړی شي نه ته ښځه خوړی شي نه ته زامن خوړی شي نه ته لوڼه خوړی شي نه ته نوسي خوړی شي نه هله وي دا بس نو مې تا منولې مې اوس داسې وکړه چې یو دیګ ورسره بل کړه یو دیګ ټول خیراتي کا دا یو دیګ ځان له پوښ خو چې لوڼه دې راغوښتي یو درځن دې لوڼه دي او 15 شپېته یې نوسي دي نو خو ځان ته چې کوم دی په یو دیګ نه کېږي نو دې ته سوچ کوئ داسې نظر منئ چې ستا په وس کې سبا له چې کوم دی نو بیا پې ستومانه نه والله